بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. دا افعال بحث را روانو. دا افعال په بحث کې منګه دا لاول خو د فعل معروف او د مجهول خبر او کړله. بیا منګه دا کم افعال چې عمل کوي لازمی او متعدی، یا متعدی و یک مفعول، متعدی به دو مفعول او متعدی به سه مفعول. او په دې کې دا متعدی به دو مفعول چې به یو مفعول په اکتفا جایز نه وي، هغه افعال قلوب دي. دا افعال قلوب مبارک من خبر وکړه چې دې د افعال یقین او شک هم افعال قلوب ورته ځکه وي چې د زلو سره تعلق وي. او بیا مونږه په تیر سبق کې افعال ناقصه ویل. پرون سبق کې افعال ناقصه مونږ د افعال ناقصه وجه تسمیه ویلې و. یعنی د افعال ناقصه ولې وي؟ افعال ناقصه ورته ځکه وي چې دا یوازې په فاعل باندې تمامېږي، بلکې اسم او خبر غواړي. یعنی دا ویلو افعال ناقصه تعریف سره چې دا خپل خبر د خپل اسم د لپاره مصدر ثابتوي، او د خپل مصدر نه علاوه بل د خپل مصدر نه ثابتوي، بلکې د خپل مصدر نه علاوه د بل اسم مصدر لپاره ثابتوي. لکه کان زید قائما، مدل کې د زید د کان مصدر نه ثابتوي، بلکې د زید لپاره قیام ثابتوي چې بل مصدر دی. نموذج دا افعال ناقصه ولستی کان صغار اصبح امسى اصحى ظل باتا ما فدا ما دام من فك ما برح ما زال وليس. او د دې عمل لري او عاد اغ غدا راح دهم تلور وسرداري. او د دې عمل لري چې د مبتدا خبر داخليږي، مبتدا له اسم، مبتدا له نسب او رفع او خبر له نسب ورکوي. خبر له نسب ورکوي چې بیا مبتدا دا موږ مبتدا نه وایو، بلکې موږ د اسم د افعال وایو. او دا کان فعل ناقص سره د خپل اسم او خبر نه دا جمله فعلیه ګرځي، ها جمله خبریه نه ګرځي. اگر چې دا په مبتدا خبر باندې چې مبتدا خبر جمله اسمیه، لیکن اوس خدا مبتدا خبر پاتې شو، دا خو په مبتدا خبر باندې کار وز داخل شو، نو په شروع کې فعل راغی، نو دا به جمله فعلیه ګرځي. ها دې خبره باندې پوه شئ. خالد بیا موږ ویلو چې د دې افعالو دا هر جدا جدا عمل لکه کان، نو کانو په درې قسمه راځي: زائده، ناقصه او تامه. ناقصه چې د خپل اسم د پاره دا خبر ثابتوي په زمانه ماضی کې، ادا کان بیا په وخت قسمه نه، یعنی یو پیر چې ثابت شو همیشه همیشه لپاره وي، چې دا کان تامه دایمو وي، لکه کان الله علیما حکیما. او یا دا ده چې همیشه لپاره باندې، بلکې له وخت لپاره به ختم شي، دا کان منقطع وي، لکه کان زید شابا. بیا موږ ویلو چې کانا په دویم نمبر قسم د کانا تامه، چې کانا تامه چې په هر ځای کې راشي، دا تامه تامه لګو سوري افعال مقاربه کې هم راشي تامه. نه مطلب دا چې دا اسم او خبر باندې غواړي، بلکې صرف په فاعل باندې پوره کیږي، صرف په فاعل باندې پوره کیږي. لکه کانا مطر اي حصل المطر، اجه تامه راشي دا بیا خبرته د حصل په معنا باندې. او دریم نمبر کانا زائده موږ ویلو چې کانا زائده ته لګي دای په لري کولو باندې په جمله کې نقصان نه راځي. لکه دا غیر پر شعر ولو جیاد ابن ابي بکر تسامى على كان المسومه العربي. هي ترکیب ته یاد ده کنه؟ څنګه ترکیب دی؟ جیاد سره مضاف، ابن مبدل منه، او ابي بکر بدل مبدل منه سره خپل بدل لا مضاف مضاف له ملکر مبتدا تسامى فعل ضمیر پکې على حرف كان زائده المسومه موصوف او الاعراب ولا موصوف صفت ملکر مجرور جار مجرور ظرف الله متعلق شو بچا پورې تسامى فعل صاحب خپل فاعل متعلق نه جمله فعلیه خبریه خبر سره مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه. بهم د اسوار د انتقال لپاره دی، یو حالت نه د بل حالت ته منتقل کېدو لپاره، د یو ذات نه بل ذات ته منتقل کېدو لپاره، د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدو لپاره اسوار راځي. او اصبح امسى اضحى دا مضمون جمله په دغه اوقات پورې مقترن کوي په وسکي وسره، او یا تامه هم راځي. او ظل باتا دا هم د مضمون جمله د مقترن کول لپاره راځي دغه اوقات پورې، او کله کله تامه راځي. دا مطلق اصغار په معنی باندې راځي. ما زال ما فتح ما برح او من فك دا د استمرار فعل باندې دلالت کوي، چې دا خبر د اسم د پاره د کم وخت نه چې قبول کړي لري د وسه پورې هغه شان دي استمرار همیشواله. او مادامه دا دلالت کوي چې دا اسم د پاره دا خبر ثابت دی په دغه مودې پورې، دا سو پورې چې دا اسم د خبر دا خبر د اسم د پاره ثابت وي، دا پورې دا دلالت کوي. لکه اقوم مادام الامير جالسا، او ليس جلندا د مطلق نفي لپاره هم راځي،
او د نفي حالي د پاره مرجع بعض وی چې نفي حالي لپاره چې بعض وی چې مطلق نفي لپاره دي نن سبق کې موږ د افعال مقاربه ذکر کوو د افعال مقاربه څه شعر دی وای دیگر په یو اواز باندې وای دیگر افعال مقارب در عمل چونا قسن است آکادا کربا او شکا دیگر عصا و دیگر افعال مقارب و نور افعال مقارب دي چې په عمل کې د ناقص په شان دي په عمل کې د ناقص په شان دي لکه څنګه چې افعال ناقصه په مبتدا او په خبر باندې داخليږي مبتدا او خبر دواړو له نسب ورکې د مفعول به د وجنا دغه شان د مبتدا او خبر له نسب ورکې دغه شان د افعال مقاربه هم په مبتدا خبر باندې داخليږي نه ما غلط وي دا افعال مقاربه په عمل کې د فعل ناقص په شان دي لکه څنګه چې افعال ناقصه په اسم او په خبر داخليږي اسم لرفع او خبر لرا نسب ورکې دغه شان افعال مقاربه هم په مبتدا او په خبر باندې داخليږي مبتدا لرفع او خبر لرا نسب ورکې په دغه شرم تعمیل کې او په دې کې سلول ټکی لیکل دي کادا کروبا او شکا او عصا کادا کروبا او شکا او عصا د افعال مقاربه لاول درې قسمونه دي افعال مقاربه سو قسمونه دي یو افعال مقاربه دي یو افعال رجا دي یو افعال شروع دي مقاربه او رجا او شروع او دیګه دا اولنې چې ده کنه د افعال رجا لپاره صرف عصا راځي افعال رجا لپاره به سره راځي عصا او د مقاربه لپاره صرف کا راځي صرف کا راځي او دا کروبا او شکا او کروبا او شکا او توفق اخذ جعل دا سلو درې بګي نور دي توفق اخذ او جعل دا چې راځي د افعال شروع د لپاره افعال رجا دي ته وای او افعال رجا څه ته وای رجا امید ته وای نه افعال رجا مطلب دا دی چې دا دلالت یې پرې باندې چې دا خبر د دې اسم د لپاره حاصلېدل امید شته چې دې خبر د اسم د لپاره د ثابتېدو څه شي امید شته امید او افعال مقاربه یعنی افعال حصول ورته ویلېږي افعال حصول ورته وایي افعال حصول دا معنی چې دا خبر د دې اسم د لپاره ثابتېدل یقیني دي دا خبر د دې اسم د لپاره ثابتېدل او افعال شروع چې دا خبر د دې اسم د لپاره ثابت کېدل شروع شوي دي وای په دریوانو کې فرق دی د دریوانو ته افعال مقاربه خو دریوانو ته وای مقارب نږدې کېدل نو دا په دې باندې دلالت کوي چې دا خبر د دې فعل د فاعل لپاره دا خبر د دې اسم لپاره نږدې شوی دی په نزدېکت دلالت کوي او دا افعال مقاربه بیا په څو قسم دي په درې افعال رجا افعال حصول او افعال شروع نو دا رجا لپاره صرف عصا راځي دا رجا لپاره صرف سره راځي او دا حصول لپاره صرف کا راځي او دا شروع لپاره دا اخذ توفق جعل او کروبا او شکا لکه پوه شو مې باندې توفق اخذ جعل دا پکې پروس کال نشته پروس کال سبق کې دا چې کومه نظم عامل یا شرم تعمیل ویل باقي توفق اخذ جعل دا افعال شروع دي نو رجا افعال رجا بس ته وایي چې دا خبر د اسم لپاره د ثابتېدو امید ده امید او افعال حصول چې خبر د اسم لپاره ثابتېدو یقین ده یقین او افعال شروع چې دا خبر حصول د اسم لپاره شروع شوی وسه د کتاب کې شروع کې دا وای بیا په منځ کې خبره درکو فصلنا الافعال المقاربه افعال مقاربه خادم افعال مقاربه څه ته وایي هي افعال دا هغه افعال دي وضعت چې وضع کړل شوی دي للدلاله على دنو الخبر لفاعلها لپاره چې دلالت وکي چې دا خبر بنزدېکت باندې د فاعل لپاره د خبر بنزدېکت باندې د فاعل لپاره آسان الفاظو کې افعال مقاربه هغه افعال ته ویل کېږي چې دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا خبر د حصول د اسم لپاره نږدې شوی دی چې د دې خبر د حصول د دې اسم لپاره نږدې شوی دی د دې خبر د حصول لکه دا په مبتدا او په خبر داخلي کنه په اسم او په دوه اسمونو داخلي لونې مبتدا په خبري
نو دا خبر د دې فاعل لپاره یا د دې اسم لپاره دا نږدې شوی دی په نږدېکت باندې دلالت کوي. افعال مقاربه دا په درې قسم دي، یو د افعال رجا او یو افعال مقاربه دي. افعال مقاربه د افعال وصول هم او افعال شروع دي. نو دا تسمیه الکل باسم البعض دي، تسمیه الکل باسم البعض یا تسمیه الکل باسم البعض دا مجاز په علاقو کې علاقه ده ان شاء الله. وای لکه د یوسف اقسام خو قسم په ډیر زیات اهمي پکې، لکه یو انساني د لاسونو مشتي خپې مشته وګونې مشته او پوزه غټه ده زړه لګه پوزه رااله نو پوزه خو نه خو د ټول سټي د تپوزه وي ځکه چې دا پوزه پکې په نورو اندامونو کې غټه ده. وای دې دا تسمیه الکل باسم البعض وي چې کله د بعض نوم ورکول. نو دغه شان دي دا افعال مقاربه خو په درې قسم دي، افعال رجا، افعال مقاربه او افعال شروع. خو دې کل د بعض د نوم ورکول شي، نور یوازې دا نه چې دا صرف دغه مقارب باندې دلالت کوي. رجا پکې هم ده او مقاربه ته اصول هم وي او دا پکې هم ده، دا شروع پکې هم ده. وهي ثلاثه اقسام او دا افعال مقاربه په درې قسم دي. لپاس ورته لیکل الرجا، الحصول او الشروع. په درې قسم دي، درې قسمونه کم دي، افعال رجا، افعال وصول او افعال شروع. الاول للرجاء، اول نه د رجا لپاره، رجا امید ته وي. نو دا سره راځي لقرب رجاء الخبر چې دا دلالت کوي په معنی چې د اسم د پاره دا خبر حاصلې، د اسم د پاره دا خبر حاصلې دل چې د څه شي د امید ده، امید. وهو فعل جامد وهو عسى درجه لپاره چې دغه په دې افعال مقاربه کې صرف عسى راځي، صرف سره راځي عسى. او عسى دا یو فعل جامد دی. فعل جامد څه ته لګيږي؟ فعل جامد دی ته وایي چې د چانه جوړ شوی نه او دغه نور سره جوړیږي. مطلب یې دغه عسى راځي او د دې سره د مضارع سره، د دې سره د امر سره، د دې سره د نه سره نه راځي. د امر سره دې نه راځي، صرف عسى د فعل ماضي استعماليږي. او په فعل ماضي کې هم یو دوه درې دغه د دې راځي، لکه عسى راځي، عست راځي، عسیت راځي، نور هم د دې نه دا استعماليږي. نو واښو باندې باندې دا فعل جامد دی چې دې نه صرف ماضي استعماليږي، د ماضي نه علاوه نور سره استعماليږي. او د دې عمل د کا د بشان دی، عملی د کا د بشان دی. کا د مطلب دا دی چې څنګه د کا د نو ورستو چې نه دا دغه راځي، د کا د نو ورستو فعل مضارع راځي، د قشان د دې ورستو فعل مضارع راځي. او په کا د کې په عسا کې فرق دی چې د عسا نو ورستو دا فعل مضارع راځي سره د ان، فعل مضارع راځي سره د ان، او د کا د نو ورستو فعل مضارع راځي کو بغیر د ان. لکه پوه شو باندې دا عسا نو ورستو دا عسا نو ورستو دا خبر چی کنه نو دا خبر د دې فعل مضارع راځي سره د ان، سره د ان، یعنی ان مصدریه و سره. پوه شو باندې لکه دا عسا زید ان يقوم، عسا زید ان يقوم دې ترکیب څنګه؟ عسا فعل مقارب، زید اسم مقارب، او ان يقوم ان مصدریه، يقوم فعل و ضمیر بغفال فعل سره خپل فاعل په تعویل مصدر سره خبر شو د عسا. وذكر لکه دی چې اسم به مرفوع او خبر به منصوبي، نو عسى فعل دی، زید ری خبر دی، او يقوم دی خبر، زید اسم دی او ان يقوم خبر دی. نو زید ګوره مرفوع دی او ان يقوم دا فعل لغله دی. او په فعل باندې چې کله حرف ناصب داخل شي نو موږ چې ان څه چل کوي؟ فعل مضارع لره نکنه، فعل مضارع لره د مصدر په معنا باندې ګرځي، فعل مضارع لره او ان ناصبه به داخل شوی رنده خبر دی منصوب دی. او د دې دا دلیل فاعل دلیل فعل دا په اسم باندې دا اسم د دې کله مؤخر کول هم شي. که اسم مؤخر کړي شو عسى ان يقوم زيدا نو په دې صورت کې بدا عسى به تامش بیا عسى بیا څه شي نو بیا به ستر کې کوم عسى فعل مقارب، ان مصدریه، يقوم فعل او زيد ولا فاعل، فعل سره خپل فاعل نه په تعویل د مصدر سره لفظا منصوب محلا مرفوع فاعل شو د عسى لپاره. پوه شو باندې په دې څو کې بیا عسى تامه وي، تامه مخکې ما و چې تامه به وسرستو مرضی. تامه څه مطلب و چې یوازې په فاعل باندې به پوره کیږي او خبر ته به حاجت نه. په دې باندې پوه شوي؟ نو الاول للرجاء، اول نه د رجاء لپاره یعنی افعال رجاء، وهو عسى صرف عسى دی. وعسى څه شی دی؟ هو فعل جامد لا يستعمل منه غير الماضي، چې دا فعل جامد دی
فعل جامد مطلب یعنی غیر متصرف چې هغه نور ګرځاونه نه کیږي یعنی عصا راغله لري خو دغه دې نه جوړیږي دا بل دغه دې نه جوړیږي دا صورت وي ځنه مضارع نه جوړیږي د دې امر نه جوړیږي مصدر ته ناراضي صرف د ماضي خصوصي ته راځي لا يستعمل منه چې نه استعمال ولکه دا کې غیر الماضي وهو في العمل مثل قاعده او دا په عمل کې بشان د سره د قاعده مطلب دا لکه څنګه چې قاعده چې کنه څنګه چې قاعده دا په اسم باندې داخليږي په خبر باندې داخليږي اسم لرفع او خبر چې دا فعل مضارع وی دي دغه شان دي دا قاعده چې نه لري اسمي هو په قاعده کې او په عصا کې فرق سره د قاعده نورستو فعل مضارع راځي بغیر د ان او د عصا نورستو فعل مضارع راځي سره د ان الا ان خبره فعل مضارع مع ان وهي خبر دري عسى جنا وفعل مضارع سره د ان لك عسى زيد ان يقوم تركيب ما نراضي عسى فعل مقارب زيد اسم دا مقارب او ان يقوم فتابين لمصدر سره يا قرآن مجيد کې الله تعالی فرمای عسى ربكم ان يرحمكم عسى ربكم ان يرحمكم نو عسى فعل او ربكم دا ولا اسم نه ان يرحمكم عسى ان يجعل الله بيننا وبينكم موده دلګه عسى جنن دا غره تعامل ويجوز تقديم الخبر على اسمه او جائز ده د دې خبر مقدم کول په اسم د دې باندې دا خبر مقدم کول په اسم د دې لګه دې ویلې عسى ان يقوم زيد عسى ان يقوم زيد نو په دې صورت کې بل عسى چې بیا بتامي عسى بیا سي چې کله دا عسى دا خبر په دې اسم باندې مقدم شو دا عسى دا خبر په دې اسم باندې مقدم شو نو بیا به عسى سوي تام به تام څه مطلب ده ان صرف په فاعل باندې به پوره کیږي او ترکیب به څنګه کوم وسو عسى ان يقوم زيد عسى فعل مقارب ان مصدريه يقوم فعل او زيد ولا فاعل د يقوم لپاره يقوم فعل سره خپل فاعل په تاویل مصدر سره لفظا منصوب او محلا مرفوع فاعل شو چر لپاره عسى لپاره وقد يحذف ان او کله کله دین دا انا حذف کیږي لکه عسى زيد يقوم لکه پوه شو به باندې عسى زيد يقوم ترکیب را ناراضي عسى فعل مقارب او زيد اسم مقارب يقوم خبر والثاني للحصول او دویم چې دا د حصول لپاره راځي حصول څه مطلب چې دا د ما دا خبر د دې اسم د لپاره نزدېکت چې دا سړي حاصل شوی دی نزدېکت سره حاصل شوی دی پرې مخکې کې د فعل لپاره د اسم د لپاره د خبر حاصلېدلو امید دی او پرې کې د خبر د حاصلېدلو یقین دی وهو کاد او دې لپاره سره راځي کاد او دلیل د کاد دلیل ورسوم فعل مضارع راځي او بغیر د ان او کله کله وسره ان راځي یعنی په عسى او بکاره کې څه فرق دی په عسى لپاره دا خبر سره د فعل مضارع راځي او کله کله چې دا حذف کیږي او د کله ورته فعل مضارع راځي خبر فعل مضارع راځي بغیر د ان او کله کله وسره راځي والثاني للحصول ذهن اصول لپاره اصول څه مطلب دی چې د اسم لپاره دا خبر حاصلېدل یقیني دي وهو كاد ودليل لپاره سره دي كاد وخبره فعل مضارع دون ان او دلیل خبر دی دا فعل مضارع بغیر د ان لك كاد زيد يقوم ترکیب نشم کوله كاد فعل مقارب زيد يقوم فعل سره خپل فاعلنا خبر او قرآن مجید کې يكاد البرق يخطف ابصارهم يكاد فعل مقارب البرق اسم فاعل او تكاد تتميز من الغير څنګه ده تكاد تتميز من الغير تميز من الغير تكاد تميز من الغير نو يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا دا ټول یو شان دي کا وقد تدخل ان او کله کله په دې باندې داخلي کې ان لګي کاد زيد ان يقوم کاد زيد ان يقوم وای ترکیبو کاد او زيد ان يقوم ان مصدريه يقوم فعل وزمير بفاعل فعل صاحب فعل بتاويل مصدر سره خبر شو ده كذا او لاندې اوس حدیث هم لګره کاد الفقر ان يكون كفرا کاد الفقر ان يكون ترکیب نشم کوله کان فعل مقارب الفقر اسم د کاد او ان يكون كفرا ده خبر الګه پوښوي والثالث للاخذ والشروع في الفعل او بل افعال مقاربه کې دریم نمبر افعال شروع افعال اخذ ورته شروع ورته اخذ یعنی اغسل
او دا څه د سره پر راځي چې د اسم د پاره د خبر حاصلېدل شروع شوي دي پوه شئ د اسم د پاره د خبر نزدېکت چنده شروع شوی دی او دې لپاره څلور افعال لري توفیق جعل قرب اخذ دا اخذ په معنی چې راټول و استعمالها مثل کاذا د دې استعمال د کاذا په شان دی د کاذا په شان مطلب څه مطلب چې د دې خبر په فعل مضارع سره راځي په غیر د ان دلیل خبر په فعل مضارع راځي په غیر د ان نو توفیق زید یكتب توفیق زید یكتب ترکیبه توفیق فعل زید ولا اسم دا فعل مقارب او يكتب فعل ضمیر په فعل دا په خبر د مقارب او توفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه نو توفقا دا فعل مقارب الف بقي جنين دا اسم ده او يخصفان عليهما دا خبر واوشك او اوشك بقبلهم ده دا هم بل اداره لپاره شروع لپاره و استعمالها مثل عسى وكذا ودلی مثال دا عسى او د کاله بشان ده څه مطلب یعنی دا عسى نو ورستو فعل مضارع راځي سره د ان نو لدی هغه به هم سره راځي سره د ان او د کاله بشان دی راځي لکه د دې خبر وکړه کله فعل مضارع بغیر د ان دا په پوښتنه دی باندې ها خالي نو بیا افعال مقاربه کې منګه سلور خبرې وکړې یو افعال مقاربه منګه او ته دغه کو شعر وی شعر څنګه لري دیگر افعال مقارب در عملتونا قسن استاکدا کربا او شکا دیگر عسا ها نو دا افعال مقارب دي افعال مقاربه څه ته وایي چې دلالت کوي په دې باندې چې د خبر د حصول د فعل د پاره نږدې شوی دی چې د خبر د حصول د اسم د پاره د فاعل د پاره څه چي دي شوی دی افعال مقاربه په څو قسم دي بدري افعال رجاء افعال حصول او افعال شروع افعال رجاء څه ته ویل کېږي چې دا خبر د دې اسم د پاره حاصلېدل امید ده او د دې لپاره سره راځي عسى خبر د دې په فعل مضارع سره راځي سره د ان کله کله بغیر د ان هم راځي کله کله عسى تام راځي صحیح شو نه ها بیا افعال حصول څه ته ویل کېږي چې دا خبر د حصول لري اسم د پاره حاصلېدل یقیني دي او د دې لپاره سره راځي کاذا سره راځي کاذا او دا کاذا د خبر دا بغیر د فعل مضارع به خو بغیر د ان کله کله سره د ان عمرت لشي او دریم نمبر افعال شروع څه ته وایي چې دا خبر د حصول د اسم د پاره شروع شوی دي حاصلېدل شروع شوی دي او د لپاره کوم الفاظ راځي طابق اخذ جعل شرع واښوي او د دې استعمال په شان د کاذ ده یعنی فعل مضارع پر راځي د دې په خبر کې بغیر د ان خالي پوښتنه به معنی بل وی فعل تعجب ویل کېږي حیرانتیا ظاهرول او دا فعل تعجب تعریف سره ما وضع انشاء تعجب دا هغه وذکر شوی د انشاء تعجب لپاره انشاء تعجب مطلب دا دی چې لکه د تعجب خبر نه ورغی خو یو څه ویری او ډایرکټ دا غي باندې د حیرانتیا ظاهر کی دغه د انشاء تعجب وي چې ویني او د حیرانتیا ظاهر کی دا ما احسن زیدن د فعل تعجب لپاره دوه څه راځي یو ما افعله او یو افعل به ما افعله او يو افعل به دین علاوه د فعل تعجب نور څه نه راځي ما افعله يعني دې په ځای باندې دا دا بل څوم نه کول شي ما احسن زيدا افعل به احسن بزيد دا ما افعله د دې درې ترکیب کېږي څو ترکیب کېږي درې ترکیب کېږي دا چې په کم ځای کې راځي په کائنات کې چې دا افعال تعجب راغلل کنه نو دې په درې ترکیب کېږي خالي دا د نسبت د ما افعله دا افعل به خو یو ترکیب دی دا چې یو پیریز د کو جو بس عمر بدل بیا کار درکې قران مجید کې ډېر چې سګي ابصر به واسمع دا دوم د لګري خالي په دې باندې تاسو پوه شئ افعال تعجب څه دی ویلېږي چې دا ودغله شي د انشاء تعجب د لپاره انشاء تعجب څه مطلب دی یعنی چې دا یو څه ولیدو کنه باغې باندې حیرانتیا ظاهر کړه په هغه ټایم کې دا وایي لکه دا زید ولیدو چې ما احسن د اندازې څه قیسه ده او ورسره بیا د تعجب خبر ورکړ نه هغه ته بیا دا نه ویل انشاء تعجب دای کې بیا نه پرې باندې پوه شوي یعنی د دې جمله چې کنه دا انشائیه راځي خبريه نه راځي
اګه ته شوې چې عجیب تو ما تعجب کړو نو دا تعجب څنګه نه ده د تعجب لپاره دو څه راځي یو ما افعله او یو افعل به ما افعله او فهم سره راځي افعل به دا دتنی کنه ما افعله پدې کې لکه یو لاول کې ما راځي بیا فعل راځي او بیا چې دا مفعول به راځي لکه ما افعله دې ما احسن زیدن ما احسن زیدن د دې درې ترکیب دی ما احسن زیدن یو ترکیب په کتاب کې کړی دی چې ما والا به معنا اي شيء مبتدا اي شيء مبتدا دا مضاف شو او دا مضاف الیه شو مضاف الیه ملکر مبتدا او احسن فعل هو ضمیر پکې فاعل او زیدن مفعول به فعل فاعل مفعول به ملکر خبر مبتدا خبر جمله اسمیه انشائیه یو دا ترکیب دی پوه شو به معنی فعل نمبر دا دی چې ما واخلا ما احسن زیدن ما په معنا دا شیء باندې ما په معنا شیء مبتدا شر احرز من ترکیب چو کنه دغه شان شیء خفی یعنی خفی دی هغه شی کوم چې زیر خسته کړه احسن زیدن دغه شان ترکیب دی فعل فاعل مفعول به نو دا شیء مبتدا ما په معنا دا شیء شي ما په معنا دا شیء پوه شو به معنی ها درې ترکیب دا دی چې ما واخلا ما احسن زیدن ما واخلا اسم موصول ما اسم موصول یعنی هر هغه شی چې هغه زیر خسته کړه دی بهترین شی نه اسم موصول او فعل فاعل مفعول به ملکر سله اسم موصول سره خپل سلینا مبتدا او شیء عظیم ولا خبر محذوف شو پوه شو به معنی دې درې په پوه ما احسن زیدن ما بمعنى اي شيء مبتدا او احسن زيدا فعل فاعل مفعول به ملكر خبر ما احسن زيدا فهم تركيب ما بمعنى شيء مبتدا شيء خفي يعني خفي هذا شيء كم څه چې زید خسته کړه او ما احسن زيدا هر هغه شی چې زید خسته کړه نه هغه عجيبه شی دی ناشنا شی واښوي دا درې درګو به دي افعل به دې یو ترکیب کې افعل به لك احسن بزيد احسن بزيد دا احسن فعل امر بمعنى فعل ماضي احسن فعل امر بمعنى احسن فعل ماضي احسن فعل امر بمعنى احسن فعل ماضي با زائده او زيدين لفظا مجرور محلا مرفوع احسن فعل لپاره فعل سره په فعل جمله فعليه انشائيه خبره ختم دې دا کوي دې بابا پکې زائدانو او زيدين چې دا بساغلو او دې څه ډېر شعر راغلي په قران مجید کې وکفى بالله حسيبا نو کفا فعل با زائده لفظ الله دا سشو لفظا مجرور محلا مرفوع کفاره پر فاعل وکفى بالله وکیلا وکفى بالله شهیدا وکفى بالله حسيبا ډېر شعر په قران مجید کې لکه بلې پوښوي نو فعل تعجب څه د ویلېږي چې د انشاء تعجب د پاره وځکل شي یعنی په یو خبره باندې حیرانتیا ظاهر کول د پاره وځکل شي د دې لپاره سوسي غیراتي وسه غیراتي ما افعله او افعل به دا فعل تعجب دا هم د هغه څنګه راځي کوم چې اسم تفصیل لاتلو یعنی موږ د اسم تفصیل کې څه خبره کړې و چې بس ثلاثي مجرد نه برازي او ثلاثي مجرد د هغه څه نه برازي چې باید د لون او د عین معنی نوي نو ګورا دلته به ما خبره مونږ کو چې فعل تعجب صرف د ثلاثي مجرد نه راځي د غیر ثلاثي مجرد نه راځي د غیر ثلاثي مجرد نه ولې نه راځي ځکه چې د فعل تعجب د پاره دغه وزن دی ما افعل او افعل به او کته دغه د حروف کټکه نو حروف کټ کولو خلاف وزني او که حروف نه کټ کینو دا وزن ته ناراضي یا دا موږ ته کړو هو کته چې نه فما باندې خدل او زه کو په دې فعل تعجب راولم نو چرولې نو بیا به شو کې چې مصدر منصوب ولګي مکه اشد یا اضاف دا ولګي او ما به ولګي خبر مخلص شي ما اشد استخراجا ما اشد حمرة ما اشد حصوة نو بیا دا روانه صحیح ده او دا چې عوامل ضعیفري نو دا به دې نه فاعل دا تقدیم تاخير او فصل دا پکې نه راځي امام مازنی چې فصل پکې جایز دی اوس وګورئ دې فصل فعلات تعجب یعنی فعلان تعجب نه اضافه د وجه نه نور چې نه دا کټ شوی دی یعنی تعجب د پاره په فعلونه چې کم راځي ما اوذي علی انشاء التعجب دا افعال تعجب دا ایت ویلېږي چې وځکل الله شوی د انشاء تعجب د پاره لکه پوه شو به باندې انشاء څه ته ویلېږي یعنی یو کار چې د مخ کې نه وي وسوشي نو یو ته یو څه ولې آشنا او ته په تعجب او په حیرانتیا کې وګورځولې په دغه ټیم کې چې ستاسو خپل کوم الفاظ وته جوړی ته تعجب وي ورسته چې چاله کړه ډېر تعجب میکړه وو نو دې د فعل تعجب څخه بیان وي وله صيغتان او د فعل تعجب د پر خصوصي دي دوا
نمبر 1 ما افعله یو دا غینه سره ما افعله نه ما احسن زید ما افعله مطلب دا دی چې اول ما ولګي بیا به افعل په ځای باندې چې هر فعل لازم یا به ولګي ورسره بیا مفعول به لګي لکه ما احسن زید هل ترکیب دا کړه اي شيء احسن زید یعنی کم یو څه دی چې زید خسته کړه دی وفي احسن ضمير هو فاعله فاحسن کې ضمیر د چا د فاعل له دا ترکیب وکړو او دا ترکیب د امام فرار رحمت الله علیه په نسبت باندې ښه د چا په نسبت باندې او د دې کې دوه ترکیب نور دي چې ما تاسو وې خو شو به معنی دا په کتاب کې نشته د دوه ترکیب نور او افعل به نه احسن بزید د دې ترکیب څنګه احسن فعل امر بمعنى احسن فعل ماضي با حرف جر زائده او زيد لفظا مجرور محلا مرفوع لك بوها شولي ولا يبنى يعني الا مما يبنى منه افعال التفضيل او دا نه جوړول کېږي مگر دا هغه څه نه جوړول کېږي دا هغه افعالونه چې د کوم نه اسم تفضیل جوړول کېږي مطلب سره یعنی د ثلاثي مجرد نه راځي او په ثلاثي مجرد کې هم دا نه راځي چې باقي دلونه او دائم معنا ويتوصل في الممتنع او دا به یو ځای کول کېږي پر ممتنع کې یعنی مطلب دا کنه چې لکه کم صورتونه چې ممتنع دي نو پای کې به د سره واستل کېږي لکه ما اشد استخراجا ما اشد استخراجا یا د ما اکثر استخراجا یعنی مطلب سره یعنی چې کله د غیر ثلاثي مجرد نظر واستل غواړم نو مصدر به منصوب لګوم او مخکې به سره ما ولګوم او اکثر یا اشد یا اقوى یا دا اضعف دا ټکی به سره ولګوم واښو به معنی یعنی کم ضرورت جو بیا باغ لګوم که ضعف ضرورت جو اضعف بلګوم قوي ضرورت جو اقوى بلګوم في الاول واشتد باستخراجه او کتل د دویمه صيغه جوړه نو لکه تبع دغه د اشدد یا شدت یا اکثر یا قوت دا بدلین افعل وزن به جوړ کې اشدد یا اقوی یا دغه شدت دغه اکثر دا به جوړ کې او بیا به مصدر به باستخراجه في الثاني كما عرفت في اسم التفضيل واذا خبر دا به جندل به اسم التفضيل کې ولا يجوز التصرف فيهما او دا افعال تعجب چونکه عامل ضعیفه دي سری عامل ضعیفه دي نو بریږي دا تقدیم تاخير نه شي کولای چې لکه فعل ورسو کې او اسم به مخکې کې او یا دا ما ورسو کې او دا چل بګ نه شي کولای تقدیم تاخير به کوم نه شي کولای فصل به کوم نه شي کولای خو صرف فصل د امام مازنی رحمت الله علیه بنځ باندې په ظروف کې فصل جایز دی په ظروف کې فصل جایز دی امام مازنی رحمت الله چې په ظروف کې هغه توسط کوم چې بغیر ظروف کې نشته ولا يجوز التصرف فيها او جائز نہیں تصرف کول پدې کې بس سره یعنی په تقدیم سره ولا تاخير نه په تاخير سره ولا فصل نه په فصل سره چې د دې غوڼو په مېس کې فصل لاولي والمازنی رحمت الله علیه او امام مازنی رحمت الله علیه فرمای اجاز الفصل بالظرف چې کله په ظرف کې راغلی کنه نو بیا په دې کې فصل جایز لکه ما احسن اليوم زیدن نو ما احسن دغه شان دی ما احسن ما معنا یشن احسن فعل او اليوم دا مفعول به دی احسن لپاره مفعول فيه او زید دا بولا مفعول به شي نو ځل ګوره دا احسن او د زید په منځ کې اليوم راغلی ظرف راغلی امام مازنی رحمت الله علیه چې په ظرف کې هغه توسط ده کوم چې بغیر ظرف کې نه لکه پوښوي به معنی پوښوي ها نو ګور نن سبق کې موږ یو د افعال مقاربه خبر وکړه او د افعال تعجب افعال مقاربه کې موږ وی چې افعال مقاربه په څو قسم دي بدري رجا شروع او حصول دا رجا لپاره سره دي عسى کله او خبره کله سره د فعل مضارع دي سره د ان او بغیر د ان او کاده چې نه سره لپاره دي د حصول لپاره بغیر د ان کله سره ان دي او توفيق اخذ جعل شرع او دا چې نه دا سره لپاره دي شروع لپاره بیا افعال تعجب چې انشاء تعجب لپاره د کله شی سوسي کې دي دا لوا ما افعله او بل افعل به ما افعله سو ترکیب دي دریا دا افعل به یو ترکیب دی لکه پوښوي د غیر ثلاثي مجردونه او په ثلاثي مجرد کې لون او عیب ولا معنی دا کې نه ناراضي پرې پوښوي یاد بشي نه دا خادم تاسو دا کوم شعرونه چې ویل دا وایي تاسو د سره